وضرب لهم بیان کدی خلق تا مثلا مثال اصحاب القرية د خاوندانو داغ کلی انتاکیه علاقه وا اذ جاءها المرسلون هر کلا چرا لدیت المرسلون مرسلون پیغمبرانو قیل رسول من الله تفسیر قرطبی والا وی چې یو قول د مفسرینو دا دی چې المرسلون دا د الله د طرف نه پیغمبران لېږلي شوي وو دې قوم ته بعض مفسرین وی چې نه دا عیسی علیہ السلام لېږلي وو حواریین خپل ملګری او شاګردان یو هغه ور لېږلي وو خو ظاهره دا ده چې د الله د طرف نه وو ځکه دی چې کوم نسبت کاو د احکامو ټولې الله رب العزت ته کاو او هغه چې کوم انکار کړي دي نو ما انزل الرحمن من شيء التم نسبت الله ته کړي دي نو معلومه ده چې دا د الله د طرف نه را لېږلي شوي پیغمبرانو اذ ارسلنا الیهم مرسلین هر کله چې راولېږل دی ته موږ دوه کسان صادق او صدوق بعضې وایي دا دوه کسان چې یحیی او یونس فکذبوهما نو دی خلکو د هغې تکذیب وکړو د دروغو نسبت یې ورته وکړو وی نه منل د هغې دعوت قبول نه کړو ایمان یې پې باندې را نه وړو فعززنا بثالث نو موږ دی مضبوط کړو عزت هم ورکړو دی ته بثالث په دریم سره چې د هغه نوم شمعون فقالو دی ورته ویل انا الیکم مرسلون بشک موږ تاسو ته رالیږلي شوي قالو دی خلکو ورته ویل ما انتم نیستی تاسو الا بشر مثلنا مگر زمونږ غونته کې انسانان نیستی ما انتم نیستی تاسو الا بشر مثلنا مگر زمونږ غونته کې انسانان نیستی د دې خلکو عقیده داوا چې دا انسانیت او رسالت چې دا دوه متضاد شیزونه دي چې یو سړی انسان وي نو دا به رسول نه جوړیږي او چې رسول وي نو دا به انسان نه وي نو انسانیت او رسالت دي متضاد ګڼل نو ځکه وی چې ما انتم نیستی تاسو الا بشر مثلنا مگر زمونږ غونته کې انسانان نیستی او انسان پیغمبر نه جوړیږي د دې د عقیدې مطابق وما انزل الرحمن من شيء نو نه نازل کړي رحمان ذات الله رب العزت څه شي لرا وحی نه درلېږي ان انتم نیستی تاسو الا تکذبون مگر دروغ وای قالو دی ورته ربنا يعلم رب زمون خو پويږي ان الیکم لمرسلون چې بشک موږ تاسو ته را لېږلې شویو په اولنی دعوت کې تاکید کم دی په نسبت د دویم باندې ځکه چې په اول وخت کې د دې انکار دومره نو موجود نو ان الیکم مرسلون بیا چې کله هغه انکار وکړو نو دلته دې تاکیدات سیوا کړ ان الیکم لمرسلون طالبان په کوي وما علينا الا البلاغ المبين نشته په مونږ باندې مگر رسول د ښکارا زمون کار دادې چې تاسو ته د الله د طرف نه پیغام راورسو بس زمونږ ذمہ فارغ شولا نور منل او نه منل چې دینو دا تاسو کار دی قالو دی ورته ویل ان تطيرنا بكم بشک منګه بد پالی نسو پتا سوانی بقطع المطر بنا بعد مجيئكم بقطع المطر بنا چې زمونږ باران بن شوی دی بعد مجيئكم رسولات کلستاسونا چې تاسو راغلی استئ نو زمونږه په علاقه باندې باران نه دی شوی نو دا تاسو د سپیرتو په وجه باندې دی لئن لم تنتهوا کچرتا من نشوي تاسو لنرجمنکم نخامخا من برجم کو تاسو لرا لنرجمنکم بالحجارت قطادوی یا لنرجمنکم بالشتم مجاهد فرمای چې من بتاسو ترد بدوایو سپکی کنزل بدرتو کو
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ خَامَخَا بَغُرَسِيگِ تاسو تمنا زمونږ د طرفنا عذاب علیم دردناک عذاب سخت سزا بدل درکو د رجم نه مخکې قالو دی ورته ویل پیغمبرانو طائرکم معکم چې بدپالي ستاسو سپیرتوب ستاسو چې دی معکم دا تاسو سره دی وهي الکفر او دغه سپیرتوب چې کوم دی نو هغه ستاسو کفر دی چې تاسو وکړو اَإِن ذُكِّرْتُمْ اکفرتم وطیرتم چې تاسو کفر وکړو زمونږ د خبرینا په موږ باندې بد فالی اونیولا حالانکه موږ تاسو ته نصیحت درکو پند درکو موږ خو تاسو خیرخواهانی موږ تاسو ته د خیرخواهی خبره کو او تاسو دغه باوجود موږ تسپیره وای او په موږ باندې بد فالی نسی بل انتم بلکہ استیتاسو قوم مسرفون یو قوم اسراف کون کی مسرفون عن الحق د حق نه اوریدون وجاء من اقصى المدینه رجل رالی دا غخت طرف د اعلی طرف د خار نا رجل یو سړی حبیب نجار بنوم باندې یو سړی او اصل کې وای چې کله دا رسول د خار ته ورته د انتاکی نو دا حبیب نجار چې نو دا د خار په یو طرف کې په یو کمزوري غونته کې ځای کې او جو چوپړی وای یا څه شو دیور له داغه سره کې ناسته خبره اترې ور سره کولې بیا ورته وی چې رته څنګه د خار نه داسې بار په یو سیټ کې او داسې په کمزوري حالت کې ناغه ورته وی چې زما خو جزام مرض دی جزام بیماری ده او کلی علاقې نه خلکو زرا وستلې مما نه پریدي به دې ته وی چې تاسو څوک استئ چې په دې حالت کې زما خواته نږدې رالې سره د دې چې زما جزام بیماری ده او دا بیماری لګيږي خلک زمانه تختی خپل کور والا بچي هر څوک رانه جدا شوی دي او تاسو زما خواله داسې نږدې رالې ناغي ورته وی چې آو منګ د دې مرزونو نه یریګو او زمون په الله رب العزت باندې اعتماد دی په الله باندې زمون توکل دی تقدیر باندې زمون ایمان دې سچ را رسی نو الله به زمون د پاره لګلی هغه نه مونږ تختی دې نشو وې تاسو څوک استئ نو به ورته خپل قصه وکړه چې مونږ داسې رسول د الله د طرف نه را لګلی شوی ناغه ورته ویلې چې خط تاسو سره څه نه خاصه علامات څه دلیل د دې خبرې شته مړه وې نور نه خې مخې سکه خو کته غواړي نو مونږ به الله ته دعا وکړو ته الله صحت درکې هغه ول بس دې نه خبره کوم ده بس دا بس تاسو طرف نه معجزم شي دعای ورته وکړه هغه الله صحت ورکړو هغه جزام بیماری خشوه ایمانی په باندې راوړو نو هغه دی ویلې چې بس ټیک شولې عزت خپل کور ته زوس په قیامت د خلکو ته دعوت ورکو کدی خلکو زمونږ عمل ګرځیا وکړه هو ټیک ده تبم به پدې کې شامل یو که زمونږ عمل ګرځیا و نه کړو موږ له یاد سزا مزه را کول نو غوړي ته خیر ساته ځان ډډه ته کوا چې به تاسو څه تکلیف درنکې په دې د هغه باوجود هم چون کې ایمانی زړه ته کوز شوو یقیني پوښ شوو نو چې کله د قوم انکار وکړو دغه پیغمبرانو د خبرونو د رسول د خبرونو نو دی ورلراله او قوم ته باقاعده دعوت ورکړو په خوانه ټول دا ترتیبو د رسول الله د زمانه نمخ کې او د نبی رسول الله په زمانه کې چې چا به ایمان راوړو نو دا ایمان به هغه باندې خوب ولګېدو نو مزه به ورکړه خپل به ورکړو هغه به ګرځېدو په خلکو پسې خلکو ته به ویل ایمان راوړي راځي زمون په شان تشي وجه دا و چې هغه په خپل ایمان کې مخلص او زړه ته وي وشوي اوس څوک داسې ډېر نه کوي ښا وجاء من اقصى المدينه راله دا اعلی طرف د مدینه د خار نه رجل یو سړی یسعى چرا منډه والی قال ویل یا قوم ازما قوم اتبعوا المرسلین تابعداري وکي د پیغمبرانو د دې خبره اومنه د دې خبره قبول کړي اتبعوا تابعداري وکي من د داسې چا لا يسالكم اجرا جديستا سنکم اجر او مزدورین نغواړي وهم مهتدون د پس ملار باندې دي بخپل په هدایت باندې دي کتای ملګرتیا وکړه نو تاسو د هدایت لار درخای او په دې هدایت باندې ستانه کم کمیشن نالي پارمونه د لنډ ډکې د سقطونه در باندې نه کوي رشوت مشوت در نه غواړي سپارښتنه در نه غواړي نو خو آسان کار دی بس صرف په وخت کې ورته نږدې کلمه وایا او به ځخ په مزه کوا نو تاسو ولې د تابعداري نه کوي حالان کې دی په هدایت باندې دي په سملار باندې
وما لي لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون. په یو بهترین انداز کې هغه ته دعوت ورکړي چې دای باندې یو قسمه تعریض کوي او مخامخ ورته خبرم نه کوي چې یاره تاسو داسې چل کړی یا تاسو دا کړی. طالبانو تاسو ته ما ویلو چې د هر پیغمبر او د هغه د ملګرو صالحینو بلکې خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه دا و چې چاته به داسې ګوته نه نیوله چې تا داسې کار کړی او تا داسې کار کړی، یا به چې کوم مخاطب به ناستو نو داسې به نه کو چې خاص کر په هغه مخاطبینو باندې راولګېږي او د هغې سپکاوی وکړي او خلکو ته ذلیله کړي او یا یې ورته وښایي. داسې به چرته هم نه کول، ډېر په حکمت او مصلحت باندې به خلک پوی کول. نو دعوت چې چاته ورکوي په داسې انداز باندې به ورکوي چې هغه په ضد کې را نشي. اوس دلته ګورئ د دې دعوت ته ډېر عجیبه انداز دی. اصلا خو دې قوم انکار کړی د خبرې نه، نو دی ورته څه وایي ما لیا لا اعبد الذي فطرني، چې ما باندې څه شوي دي داسې څه وجه ده چې زه به د الله عبادت نه کوم، د هغه ذات عبادت به نه کومه چې زه پیدا کړی ما، چې الله زه پیدا کړی ما نو زه به اوس د هغه عبادت ولې نه کومه، بیا به د هغه د عبادت او د بندګۍ نه ما څه شی ایثار کړي بیرته دی ته راوړي. و الیه ترجعون، او دغه الله ته به تاسو راګرځئ، ورته به راجمع کېږئ. نو که داسې ورته ویلي وی چې ما لکم لا تعبدوا الذي فطرکم، چې تاسو ولې د هغه الله عبادت نه کوئ چې تاسو یې پیدا کړی استئ، دا ټول خطاب یې دی ته کړی وی، ګوتې ورته نیولې وی، نو خامخا دا جملې داسې دي، دا الفاظ داسې دي چې د هغې نه یو ضد پیدا کېږي. نو د اول د متکلم صیغې ذکر کړي، ځان یې ذکر کړه چې تاسو نه یادوم، خپل ځان یادوم چې الله زه پیدا کړی ما، نو ولې به عبادت نه کوم؟ ځکه زما خالق دی، زما څه دی؟ خالق دی، زما رب دی، فطرني. او بیرته په دې تم تنبیه ورکړه و الیه ترجعون، چې د الله ته به تاسو راګرځئ راجمع کېږئ به. اتخذ من دونه، آیا زه ونیسم زه وګڼم ما سوا د الله رب العزت نه الهة نور خدایانو لره، اصناما یریدن الرحمن بضر، که چرته اراده وکړي الله رب العزت په ما باندې بضر د کوم ضرر او د تکلیف، لا تغني عني نشي دفع کولی زمانه شفاعتهم سفارش د دې شیئا څه شي لره، ولا ينقذون، نه دی ما خلاصولی شي، نه دی ما ته نجات راکولی شي. انی اذن بېشکه زه به اذن په دغه وخت کې ان عبدت غیر الله، که چرته زه د غیر الله بندگی وکما، د غیر الله عبادت وکما، لفی ضلال مبین، خامخا په گمراهی ښکاره کې. انی آمنت بربکم، بېشک ما ایمان راوړی دی، بربکم په رب ستاسو باندې، فاسمعونی تاسو واورئ زما ایمان لره. تر دې وخته پورې د خپل ایمان ظاهر کړی نو، خو چې کله دې ته ایمان دعوت ورکړو او د خلکو د خبره ونه منله، نو د ایمان په جوش کې رالی او خپل ایمانی ظاهر کړو. وای دا بلا څنګه ایمانی چې زه د عامو خلکو په مخ کې نشم ظاهرولی. بلال رضی الله عنه چې په شګو باندې پروت و کنه، مالکانو والو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورله رالی، لکه وایي په قلار قلار وایه کنه، خیر دی احد احد چې وی د الله نوم خو ستا په زړه کې پروت دی، تی ځان سره پټ پټ وایه کنه، بیا به درته دی څه نه وایي. نو چې هغه غلی شو نو خلکو ورته څه نه ویلي، ټیک شو. خو چې یو ساعت وشو بیرته هغه ایمانی غیرت چې دی راپارېدلو، وایي دا الله څنګه چل دی، زه به لا څنګه مسلمان یم چې زه د الله نوم په زوره باندې په ښکاره باندې نشم یادولی. نو بیرته په زوره باندې د احد احد نارې شروع کړلې، بیا پې هغه مالکانو را باندې کړ او والوی، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه واخیستو. نو کله چې دا ایمان پټ ساتلی و، خو د دې دعوت سره د الله کار دی، ایمان تازه کېږي، ایمان قوي کېږي. چې ته بل ته د کوم نیک عمل ترغیب ورکې، نو د هغه نیک عمل شوق چې دی ستا په زړه کې سیوا کېږي. نو د دې دعوت سره ایمان نورم مضبوط شو، نو ایسته د خپل ایمان اظهار هم وکړو. وایي ما خو ایمان راوړی دی بربکم په رب ستاسو باندې، فاسمعونی تاسو واورئ. قیل ادخل الجنة، بعضې مفسرین وایي چې د څنګه د خپل ایمان اظهار وکړو، نو بس د قوم پې راباندې کړو، تېنه راتاو شو،
په ګټو مټو باندې ویشتو، په کاڼو باندې ویشتو، است شهید کړو په هغه ځای کې. ولما قتل هر کله چې دی شهید کړی شو، قیل ورته وویلې شو ادخل الجنة، جنت ته ننوځه. چې څنګه دی شهید کړو نو د شهادت سره ډایرکټ جنت ته لاړې، برزخي جنت ته. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي بعض نور مفسرین وای دی وجل نه دی، خو چې کله دی داغه د قتلولو اراده وکړه نو الله رب العزت نه دی ژوندې اسمان ته وخېجاو. هر کله چې دی اسمان ته لاړې نو د جنت نظاره وکړله. فلما دخل الجنة ورأى نعيمها قال یا لیت قومی یعلمون. وی ویلی په جنت کې چې کله د جنت د نعمتونو ننداره وکړه، یا لیت قومی کاش چې قوم زما یعلمون پوهېدلې، په دې خلکو کې دومره عقل وی پوهه پکې وی، بما غفر لی ربي، په هغه څه باندې چې بخښنه وکړه ما ته رب زما. که زما دا قوم په دې خبره باندې پوهېدلې چې یوازې په دې ایمان راوړلو باندې الله زما مغفرت کو، زما بخښنه وکړه، یا د دې د دیوالو په وجه باندې د دې د شهید کولو په وجه باندې الله زما مغفرت وکړو. وجعلني او يغرزول ما لر من المكرمين د عزت مندنا. وما انزلنا على قومه من بعده، الله فرمای مونږ نه نازل کړي په قوم د دې رجل باندې، على قومه دې رجل ته د ضمیر راځي دي، من بعده رستو دنا من جند من السماء، تلخر د اسمان د طرفنا. ان دا داسې زور اور قوم نو، داسې مضبوط قوم نو چې ګنې دی لا په عذاب ورکولو کې منګ غټ لښکر ته محتاج شو چې د فرشتو نه پکې مدد غواړو. الله وینا د اچا نه مې پکې مدد نه دی غوښتې، د فرشتو لښکر مې ورته نه دی را لېږلې. وما كنا منزلین، او نه یو منګه را لېږونکي فرشتو لرا لاهلاک احدن. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی مستعنت علیہم جندا من السماء ولا من الارض. مستعنت علیہم چې ما د دې په هلاکولو کې د دې په مقابله کې امداد نه دی غوښتې، نه د چا دنیوي د لښکرونو نه د کم آسماني لښکرونو. ان کانت نو دا عذاب د دې الا صیحه واحده، مگر یو چغوا. صاحهم جبریل، چې جبریل علیہ السلام په باندې چغوي استلا. فاذا هم خامدون، نو ناسا پدای میتون مړ پراتو. خامدون اصل کې خمد چې د اور مړ کېدلو ته ویل کېږي، چې دا اور مړ شي او د اسکروټي باندې خلک اوبه واچي تشلوګي پاتې شي او نور هغه تاوي ختم شي، دغه د حمد ویل کېږي. نو خامدون معنا یخپخ او مړ پراتو، یخپخ مړ پراتو. یا حسرتن علی العباد، دا اوس د الله کلام دی، د الله کلام. حسرت خو افسوس ته ویل کېږي، نو معنا دا ده. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی یا ویلن للعباد، اے ہلاکت دے تباہی دا د بندگانو زما د پارا. دارنگی قطادہ فرمائی حسرت دے یا حسرتن للعباد علی انفسهم، چې افسوس دے دی بندگانو د پارا چې دی په خپل ځانونو باندې افسوس وکي. ما یاتیهم نه دی راغلی دی ته من رسول کم پیغمبر الا کانوا به یستهزئون، مگر دی په هغه پورې خندا او مسخرې کولې. الم یرو آیا دی نه ګوري کم هلکنا قبلهما، چې څومره ډېر هلاک کړي دي موږ مخکې ردینا من القرون د زمانو والا. انهم الیهم لا یرجعون، چې دغه خلک دی اهل مکه او ته نشي راګرځېدلی. کم اهلکنا څومره ډېر هلاک کړي دي مونږه قبلهم مخکې ردینا من القرون د کلو والا. انهم چې دا هلاک کړي شوي خلک الیهم دی اهل مکه او ته لا یرجعون، نشي راګرځېدلی. هیڅ چې هلاک شوي دي نو بس د دنیا نه تللي دي، بیرته نشي راواپس کېدلی په دنیا کې. که راپاسېږي نو بیرته به د قیامت په ورځ باندې راپاسېږي. وان کل لما جمیع لدینا محضرون، وان کلنا ان نافیه والی
او لما په معنا د الا سره والی و ان کل ندی دا ټول لما جميع الذين الا جميع الذين مگر دا ټول زمن مخه ته جميع الذين دا ټول زمن مخه ته حاضرېدون کې دي و ان کل یا دا ان مخفف دی د مثقلنا و ان کل بشک دا ټول پټول باندې لما خامخ جميع الذين منظرون دا ټول زمن مخه ته حاضرېدون